د ټول د مخ خو دوی پر دا نظریه باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله پر نظریه باندې د ملک آزاد کړي او د خدای په ځمکه د خدای نظام. اوس موږ ګورو هلته بوک او پلاس دی د ملکو سره، خصوصا د همسایه ډېر حق دی د اسلام په معنا د هغه سره تعلقات خراب دي. هلکان روان دي بار ملکو له په صحراو کې شهیدان سوي هلته پراته دي، د هغه داسې ویډیو راوځي او کونډې پاتې دي. دویم په دا یو ملک د اسلام بجای د یو مخصوصه قوم د نوازېدو دپاره دی، دا موږ پکې ولیدل در اوسه پورې په دې کې هېڅ دغه نه. او بل اسلام درس ورکوي چې ته د مسلمانانو سره ښې اړیکې وساته او د مسلمانانو ته وده ورکړه. دوی د هغه مطلب که روس دی یا هندوستان دی چې هغه اګر سره مذهب لري نه، بغیر مذهبه خلک دي او د دې سره موږ وجنګېدو. د جهاد په معنا د دوی فتوې در اوسه پورې موجوده دي. دغسې دوی د ښېګړې توقع کوي د خپلو ملکو دغه. دویم د کسټم په معنا باندې چې کوم د دوی ماحول دی، دا پاکستاني لاس موټران یې بند کړي دي. د دوی مخصوصه طبقه تللې ده د جرمني او د بله ځای څخه سوداوې کړي دي، د دې د خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي. او دویم دا خبره ده د دوی د ملک بجای د مخصوصه طبقې د نوازېدو چې کوم دی فکر روان کړی دی. او د دوی تعلقات انحصار خاص پر روس باندې دي. دلته خلک داسې په لوږه وژلي دي، هلته فقر لا نه پیدا کېږي. داسې یو ماحول روان دی، فقر اخیستل نه پیدا کېږي. نو په دا حال کې چې دوی د دوی په هره طرح ناکامه دي. او زه د اقوام متحده او د انساني حقوقو تمام تنظیمونو سره د اسلام په نامه سعودي عرب یا پاکستان یا داسې ملکو غږ کوم چې دا بحران به داسې شکل واخلي چې د دې کابو کېده به ډېر ناممکنه وي. نو لحاظا و دا ملک ته د کښېنئ په اصولو دې خبره په ومني، که نه مني د دې سره د یو داسې لاره وسي چې هغه د یو مرض خلاف ډاکټران کوي. نو د دوی دغه کړنې چې دي په 5 کالو کې په یوه معنا خلکو تسلیم کړي نه دي. او د خارجه پالیسۍ تسلسل یې د یو روس بجای په تمام ملکو کې د دوی هېڅ کړنې نه دي.